الرحمن الرحیم. نن ما سره په انګلیش ټو پښتو لرنینګ کې ستاسو د پاره د انګلیش وکیبلری ده. خو دا نن وکیبلری چې کومه ده دا بیسیک هم نه ده او ایډوانس هم نه ده، دا نارمل وکیبلری ده. یعنی ټکي دي د انګلیش ټکي دي، نه ډیر سخت دي او نه ډیر آسان دي. دا تاسو په غور سره واورئ، دا کلاس تر اخره پورې وګورئ او د دې ټکو د زده کولو کوشش وکړئ. ګورئ اولنی چې کوم ټکی دی امبیشن. امبیشن مطلب دی خیله، لوړه موخه، یعنی مونږ ویلی شو خواهش. صحیح ده، امبیشن خیله یا لوړه موخه. اچیفمنٹ لاسته راوړنه، د یو څیز لاسته راوړنه، ترلاسه کونه. اچیفمنٹ لاسته راوړنه. اپرچونټي فرصت ته وایي، موقع ته. اپرچونټي فرصت. کانفیډنس پر ځان باور. کانفیډنس پر ځان یعنی په خپل ځان باندې باور کول، دی ته په انګلیش کې وایي کانفیډنس. ریسپانسیبیلیټي مسؤلیت. ریسپانسیبیلیټي مسؤلیت یعنی ذمہواری ته وایي. موټیویشن موټیویشن وایي هڅونې ته، حوصله افزای، دی ته په انګلیش کې مونږ ویلی شو موټیویشن. ډیسپلن نظم ته وایي، نظم و ضبط. ډیسپلن نظم. ډیټرمینیشن کلک هوډ. ډیټرمینیشن کلک هوډ. لیډرشپ مشرۍ ته وایي. نالج پوهې ته وایي. نالج پوهه. ویزډم حکمت. ویزډم حکمت. ایکسپیرینس تجربې ته وایي. ایکسپیرینس تجربه. ایجوکیشن زده کړه. ایجوکیشن زده کړه. ډیولپمنٹ پرمختګ یعنی په مخ کې تلل. ډیولپمنٹ په مخ کې تلل. امپروومنٹ ښهوالي ته وایي، په یو څیز کې بهتري راوستل، ښهوالی راوستل، دې ته وایي امپروومنٹ. سکسس بریالیتوب ته وایي، کامیابۍ ته وایي. سکسس بریالیتوب. فیلر ناکامۍ ته وایي. فیلر ناکامي. چیلنج ننګونو ته وایي، مونږ ورته په پښتو کې ویلی شو ننګونه. چیلنج. سلوشن حل، د دې څیز حل راوباسه، څه سالوشن یې راوباسه. سالوشن حل. سټریټیجي تګلاره، زمونږ دا سټریټیجي ده یعنی زمونږ دا تګلاره ده. انوویشن نوښت ته وایي. انوویشن نوښت. کریټیویټي نوښتګري. کریټیویټي نوښتګري. کمیونیکیشن اړیکې ته وایي. کمیونیکیشن اړیکه. کوآپریشن همکارۍ ته وایي. کوآپریشن همکاري. انډیپینډنس خپلواکي. انډیپینډنس خپلواکي. ازادي. فریډم ازادي. فریډم ازادي. جسټس جسټس وایي عدالت ته، انصاف ته. جسټس انصاف یا تاسو ویلی شئ عدالت. ایکوالټي برابرۍ ته وایي یعنی یو شانوالي ته. ایکوالټي برابري. ریسپیکټ درناوي ته وایي. ریسپیکټ درناوی عزت. انټیګریټي صداقت ته وایي. انټیګریټي صداقت. پیشنس صبر. پیشنس صبر. کریج زړورتیا ته وایي. کریج زړورتیا، بهادري. جنرسټي سخاوت ته وایي. جنرسټي سخاوت. کمپیشن خواخوږۍ ته وایي. کمپیشن خواخوږي. آنیسټي ریښتونولي. آنیسټي ریښتونولي. لویلټي وفاداري. لویلټي وفاداري. ریپوټیشن شهرت ته وایي. ریپوټیشن شهرت. انفلوئنس اغیز. انفلوئنس اغیز. کنټریبیوشن ونډې ته وایي. تاسو به اورېدلي که نه کنټریبیوشن ونډه. کمیټمنټ ژمنتیا. کمیټمنټ ژمنتیا ورته موږ په پښتو کې ویلی شو. انوایرمنټ چاپېرچل ته وایي. انوایرمنټ چاپېرچل. ریسورس سرچینه. ریسورس سرچینه. اکانومی اقتصاد ته وایي. اکانومی اقتصاد. انویسٹمنٹ
پانګونو ته وایي. تاسو به انویسټمنټ ډېر اورئ، په دې کې ما انویسټمنټ کړی دی، یعنی موږ ورته په پښتو کې ویلی شو پانګونه. انډسټري صنعت ته وایي. انډسټري صنعت یا صنعتکاري. ټیکنالوجي ټیکنالوجۍ ته وایي. ټیکنالوجي. ریسرچ څېړنې ته وایي. ریسرچ څېړنه. انالیسس تجزیه، یعنی موږ ورته په پښتو کې ویلی شو شنه. انالیسس تجزیه یا شنه. ایویډنس ثبوت. کنکلوژن پایلې ته وایي. پایله. اکوریټ وایي دقیق ده. دقیق. ایفیشنٹ اغیزمن. افیکټیو مؤثر. سیګنیفیشنٹ مهم ته وایي، اهم ته وایي. سیګنیفیشنٹ مهم. ایسنشل ضروری ته وایي. ضروری. ویلویبل ارزښتناک. ریلایبل د باور وړ. فلیکسیبل انعطاف منونکي ته وایي. پریکټیکل عملی ته وایي. یعنی مونږ وایو کنه چې پریکټیکل کار وکړه، عملی کار وکړه. پریکټیکل عملی. پروفیشنل مسلکی. کمپلیکس پیچیلی ته وایي. مونږ وایو دا ډیر کمپلیکس دی، ډیر پیچیده دی. ایډوانسډ پرمختللی ته وایي، یعنی پرمختګ ته وایي. په مخ کې چې څوک تللی وي هغه ته وایي ایډوانسډ. ریمارکیبل د پام وړ ته وایي. آؤټسټینډینګ غوره. ایکسټراډنري غیر معمولی. ایکسیپشنل استثنایی. یونیک ځانګړی ته وایي. ځانګړی. ماډرن عصري. ټریډیشنل دودیز. ګلوبل نړیوال. لوکل سیمه ییز. پاپولر مشهور. سینسیټیو حساس. سیریس جدی. پازیټیو مثبت. نیگیټیو منفی. لاجیکل منطقی. کریټیکل انتقادی. ریلیونٹ اړوند. اپروپریټ مناسب، یعنی مونږ ورته مناسبت ویلی شو یا تاسو ویلی شئ مناسب دی دا. مینټین ساتل. اچیو ترلاسه کول. امپروو ښه کول. ډیولپ پرمختګ ورکول. یو څیز لا ترقی ورکول، په مخ کې باندې وړل، دغې ته وایي ډیولپ. پرمختګ ورکول. اسټیبلش جوړول. منیج اداره کول. ارګنایز تنظیمول. سپورټ ملاتړ کول. د چا مرسته کول. سپورټ ملاتړ کول. انکریج هڅول. حوصله افزایی کول. انکریج هڅول. پارټیسیپیټ ګډون کول. ډسکور موندل. ایکسپلور سپړل. تاسو به اورئ کنه وایي زه درته نن دا ایکسپلور وم، دا درته سپړم، دا درته ښایم.
evaluate, ارزول, evaluate, ارزول. compare, پرتله کول، یو شان کول، برابر اول. compare, پرتله کول. identify, پیجندل، identify, پیجندل. recognize, درک کول، recognize, درک کول. understand, پوهیدل، understand, پوهیدل. explain, تشریح کول، explain, تشریح کول. recommend, سپارښتنه کول، مونږ وایو سفارش کول. recommend, سپارښتنه کول. resolve, حل کول، resolve, حل کول. نن ما سره په دې کلاس کې دا سل ټکي استاسو د پاره که ژوند وي نور سل ټکي به په بل کلاس کې راوړم، دا بیا وګورئ د دې د زده کولو کوشش وکړئ. که ژوند وي راځم به ستاسو د پاره د بل نوي کلاس سره. تر د بل کلاسه پورې د لوی الله په امان. والسلام.